و د محفل دی د خوشحالۍ محفل دی خدای تاسو ټوله همیشه دپاره شاد و آباد و خوشحال لره انشاءالله خدای دې موږ دغه محفل کې دوه قسم ته کسان دي چې هغوی یا زړه کې ارمانونه شته دي یو هغه څه ودونه نشته دي دعا ورته کوم خدایه ودو اسبابو ته فراهم وګرځولی کې کوم کسانو څه ودونه شته دي تنګ دي ودونه خدایا مزید اسباب ته فراهم وګرځولی کې زه سټارټ کې به چونکې تاسو چهرو باندې مسکراهټ راوللو د غم محفل نه دی انشاءالله دا د خوشحالۍ محفل دی اسلام کې خوشحالۍ منع نه دی جایزه خوشحالۍ هغه تونه همیشه دپاره غوښتې شوي دی مؤمن هغه وي چې هغه همیشه خوشحال وي د مؤمن صفت دا دی چې هغه تا غمجن وي یا غم زړه کې ساتي چهره یې حشاشه بشاشه وي سټارټ کې به صرف مختصر غونډه کې پښتنو سي خو پنجابیان لطیفې ډېرې یایي چې پښتنو واده کړی و اول شپه یې وه څه ما تاسو ته یایو کور والا څه انسان څه اول ورې خبرې کوي ډېره ګرانه مرحله وي او پښتنه که کوئ کربلایي نه بیا وکوئ نو دوی کاسه واده کړی و نو حیران و چې اوس څه ورته وایم اول خبره کوم ځای نه سټارټ کوم څه طریقې سره څه خبرې اوس خلاصې شي گفتگو سټارټ شي اول کې نه خبرې ورته وکړه فورا څه سوچ کې دا راووتی چې تا خونې ولا ته ویلي دي چې ته نن دالتې یې وکړه یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد کربلایي کوم واده څه کړی دی خپل دور کې یخو والا ودونه دي بسخانو والا دا ده زمنو ودې ولې د اوس دوباره یې طبیعت یې ښه نه دی خدای د خیر ورته وکړي زمنو ته یو څه پلار کنټرول کړي انشاءالله چې نه وي څه خپې اوسه وخت کې دی وایي چې ټولو نه زر اول زه ضروري یم د ورسته زمنې ماسې پاتې دي هغوی نه دا نمبر مخکې نه کړي ټول نه مخکې تاسو ته که څه یوم فاطمیه یاد یو پیغام داسې ورکوو چې دغه یوم فاطمیهو کې ډېر کسان پوښتنې کوي ودو حوالې سره که څه بیبي شهادت دوه تاریخونه دي یو دا تاریخ دی چې د کوم بیګاو دې تاریخ په مطابق دا دی چې مثلا تاریخ کې راغلي دي دوه تاریخونه ځکه دي چې ځینې چې بیبي پیغمبر شهادت نه 75 دن زنده وه وروسته هغه په مطابق دا تاریخ دی چې د بیګا بل بیګا تیر شو ځینې چې 95 دن زنده وه هغه تاریخ 3 جمادی الثانی دی خو داسې دی مکور مې حالات دا شي دي چې که چیرې مکمل ټوله میاشته ودونه بان کې خلک مجبوره دي خلک د بهر ملکونه راوشي ویزې دي وي ډېرې مسلې دي وي لیارې بان جنګونه حالات داسې موږ داسې یایو چې کومې مخصوصې ورځې دي بیبي لکه دا دوې درې ورځې هغه نه علاوه څه مخته کومې روانې دي 4 5 6 7 هغو طریقو کې 2 3 5 ورځې په باره حالت انسان احتیاط وکړي هغو کې ودونه خوشحالۍ ما کوئ دغو ورځو کې هسې د کومه یوم فاطمیه څه دغه نه هغه پورې 20 دن رسي ودونه سنت الهي دی سنت رسول دی دې کې شرعي حدودو کې کوم واده وشي ښه خبره دی که وایه شعور کې خو پکار دی چې انسان شرعي حدودو خیال ورکړي وساتي انشاءالله زموږ علاقې کې دا شعور د زیاتېږي ورځې نه بله ورځ ته شرعي حدودو خیال دی انشاءالله خل ساتي که څه واده اهمیت دې نه پورته چی شی وي چې یو واده والا کس که 2 رکعته لمونځ کوي بې واده اویاو رکعتو سره برابر ثواب دی ای واده اهمیت اندې نه تاسو ته پته لګېږي چې روایتو کې راغلي دي چې ټول نه زیات کسان چې جهنم کې به وي غیر شادي شده کسان به وي جهنمیان ویلې چې مغه وجه انسان ډېر ګناهانو سره روبرو